بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو غلب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو څنګه تاسو ته پته ده چې مونږه په 400 کې د ایسپروشو د سودخورو په ضد باندې یو اواز پورته کړی دی. چونکې صرف پښتونخوا نه ټول پاکستان دې دندې راګیر کړی دی. دا دنده داسې ده چې دا زمونږ د بچو پانده ده. خو برحال په 400 کې دې دپاره مونږه یو خصه وکړه، یو کوشش هم وکړو، یو جرګه هم جوړه کړله. په جرګه کې ما سره ایډوکیټ خالد بختیار خان عمرزی خو هم نایب صدر و ضلعي، خو یکدم دوی داسې سرګرمۍ هغې کې کمې کړې. نو په دغې باندې هم خبرې اترې کوو. الیکشن را روان د دې وخت کې د 400 الیکشن چې کم دی دې کې به دغه سمګلران برخه اخلي او انتخابي خرچه به په دغه الیکشن کې کېږي. د غریب سړي د بس کار نه دی. حقام د خپل ضمیر فیصله به کوي او قام به خپل ځان ښایي. وخورئ دا خلک، خو اوټ هغه چاله ورکړئ چې ستاسو په حقیقي معنو کې په کار راځي، نه چې صرف په دې وخت کې تاسو ته شنه او سره باغونه ښیي. بهرحال په دې هر څه باندې به خبرې اترې کوو وختن په وختن. خالد خان ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. خالد خان څه ګورئ د ایسپروشو دا دنده چې کومه ده دا یکدم داسې زیاته شوله، بیا کومه جرګه جوړه شوله، جرګې نه تاسو مطمئن نه وئ، داسې کوم داسې عوامل رالل تاسو لږ سیډ ته شوئ؟ نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. علب خان اروره تا ته او زمون کتونکو رونو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علب خان اروره دا جرګه چې زمون کومه جوړه شوه نو دا د منشیاتو د ایسپروشو مطابق او د سود چې کومو د دې مطابق وه. هغې کې بیا فردر تاسو مطلب دا دی روغې جوړې او نور هغه خبره بل اړخ ته لاړه. شروع کې زمونږ ډېر زیات ښه پرفارمنس و، دغه و ښه به هر ځای ته دغ کېدل. خو هغې کې بیا داسې دغه رالل چې مطلب هغه رو 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 مدم شوه. اوس هم د هغې دغه شته، مطلب دا چې مونږ یې پکې خواري وکړو، کوشش وکړو، نو د هغې خپل امپیکټ شته. ځکه چې ته په سچه او دړه نه مخلص هر یو کار ته نو الله پاک د الله رسول تعالی په هغې کې مطلب دا د مرسته درکوي او هغه ته اخر په سچ او په حق نو د دې لومبي اخیری اولی انجام ستا اخیری ستا د فتح راځي. خو هغې کې هم دقه دغه رالل چې مطلب دا دی تاسو مونږه چې دی د خلکو نورو جرګو هغه خپل اصل مقصد پرېښودو او نور اړخ ته لاړو. ستاسو مطلب دا چې جرګو دپاره نور پلیټفارم شته اوس په دا څنګه کامیابېږي؟ لکه راتلونکي وخت کې یو څه دا د فتنې دور دی او دې وخت کې د ایسپروشو خلاف اواز پورته کول، ولې هغوی پیسې هم درکوي، غریبي هم ده، روزګار هم نشته، د خلکو په نبض هم ناست دي چې دې به زه په بوجې وړه باندې خوشحاله ومه، دې به زه د غوړو په ګوتی دی په 1000 روپۍ په 2000 روپۍ. نو دې وخت کې دې سره ودرېدل یا دې خلاف اواز پورته کول. موږ هغه ورځ تنګي موړ کې احتجاج کوو، یو هفتې نه زیات چې کوم دی موږ کمپین وچلو خو 100 کس هم راوینېسته. اخو زمونږ کمزوري دا ده چې ستا کس لیډرشپ باندې کمالي، چې ستا مشر پکې دغه راشي خلک لیډرشپ پسې راځي، ستا راشي خپل کسان وګورئ چې هغې پسې راځي. بل د دې کامیابېدل ډېر اسان دي. ته به سکولونه جوماتونه دا ځایونه به ټارګېټ کړې، په دې ځای نه به اواز اوچتی، پولیس سټیشن پولیس په تا پسې بیا په خپله راځي د هغې نشاندهي به کې به راځي. او دا خو خامخا په کار دی وي، هغه د پښتو متل دی وي که د ګاونډي په کور دی اور ولګي نو دا مه وایه چې زما کور بچ دی، لوګې به تاله راشي. دا شی خو ورځ تر ورځه را روان دی او طبیعي روانه ده. خو نن سبا ما جرګې ولیدې خالد خان که نه هغه خلک پکې راننوځي چې اس ایچ او سره مې تعلق جوړ شي، ډي پي او سره مې تعلق جوړ شي، ډي اس پي سره مې تعلق جوړ شي، ډي سي سره مې تعلق جوړ شي، چې ما خلکو وپېژني هغه د الله رضا، هغه اسلام، مسلماني. نو علم خان وروره ځکه خو کامیابي نمونې که نه، ځکه خو کامیابي نمونې چې ته وایې ما خلک وپېژني نو دا خو کامیابي نه ده. تا پسې ته کارونه داسې وکړه چې خلک تا پسې راشي، خلک تا پسې ټلیفون وکړي، تا ته ووایي یاره پلان کې دا کار دې کړی دی، په خپله تا پسې خلک راشي. وي هغه یو ړوند دي، پښتو یو متل به ته وکړم نو هغه جواری ته ناستي، لکه دا خبره خو داسې دغه ده، خو بیا هم بهرحال د اصلاح دپاره به دغه وکړو. نو هغه وتي دا معاشره داسې ده که نه چې زما وګټم که نه او زما وي خط شعر راوخطو که نه نو دغلته به
خلک په چغه وایي چې ړوندم جواري وګټله نو ما ته به دا خبر را رسېږي. نو موږ له دا نه دي پکار، موږ له دا دي چې مخلصه شو، کارونو کو، د هغې امپیکټ په روزي په خپله به موږ پسې ډي پي او هم راځي، ډي اس پي به هم راځي، اس ایچ او به هم راځي کارونو باندې. او که دا وایو چې یاره موږ د دې سره تعلق جوړ شي نو چرې هم نشي کامیابېدی. تا ډېرې داسې دا پاټۍ دې مو کتل، دغه دې مو کتل. خلک چې کار کوي ستا دا د کار روان دی نو خلک دې اپریشیټ کوي. نور داسې دغه دي. اوس دا لیسټونه هم رالل، لیسټونه بار رالل که نه، په هغې کې باقاعده نومونه دي چې دا کسان چې کوم دي دا سمګلران دي. نو په کار دا دي چې د دې څنګه سوات والا دي چې هغه شانتې تصویران اویزان کې د تاڼې نه بار نور مطلب دا دی هر یو سټیشن باندې اویزان کې. خو لکه دې دوران کې خالد خان لکه پولیس هم د ولس نه بغیر څه نشي کولی. بالکل هغه شان ملګرتیا هم نه ښکاري د پولیس سره. بالکل لکه په جرګه ده نو جرګه ما هغه دا ده چې دغه ځای پرېښی دی، لکه موږ په 3 کالو کې نه په تنګي کې داسې غټه جلسه وکړله. بالکل همداسې ده، نه داسې غټ پروګرام هم دغه اکسایز هغه دفتر چې کوم ستا دغه مطلب دا دی د هغې دپاره اوسه پورې اسم ونه شو چې هغه مطلب دا دی د هغې دپاره. تاسو د میخان دا خبر اورېدلې وه چې د اکسایز تاڼې سره څونه پورې کمې راځي؟ ما خو تاسو وایي چې ډېر زیات راغی، پولیس سره نیم په نیمه 90% ورسره کمې راغی. اکسایز تاڼه دی چې راله د هغې اکسایز نارکاټکس دی، کنټرول دی. دغه خو پرې د NF خو پرې د انټي نارکاټکس فورس والا چې کوم د فوج د لاندې دی. د اکسایز خو صوبایي محکمه ده. په کار دی چې دی یو به د روزګار هم راشي، بل به دا دی چې مطلب دا دی 413 ځانه تاڼه ورکړي. زموږ بدقسمتي دا دی چې ډیویژن اوس نوخار او 401 ډیویژن جوړیږي. دا چې افتاب خان وزیر اعلی خو وزیر و چې په تنګي کې یو تاڼه یا چوکۍ منظور شوې وه. دا د هغه وخت نه ډېر ټایم نه کوه. تاسو خیال کړي وو موږ تللي وو تاسو ته وایي چې یاره ډېر ټایم درکو او وایي چې زموږ نه فري شفقت درته کله لا کله لیږو خو تنګي ته یې نشو لیږلی. ولې نور خو ته پوهېږي چې مطلب 3 میاشتې کې موږ ځان له ډسپلین نشو راوستی نه، موږ د تاڼې څخه تپوس کړو او هغه شانتې پکې پشکلاوت هم کردار ادا کړي. مخ هغې ادا نه کړو چې وایي دا بیسک شیونه دي چې بھائی زما حق دی ماله تحصیل تا جوړ کړو، ولې تاڼه نه راکړې؟ ولې ماله سب ډیویژن کې هر څه شته او چې کم د عوامو د مفاد دپارې نو هغه تا سره نشته، او چې کم ستا د پیسو د ګټې د مفاد دپارې تا سره شته. ولې اوس حکومت خو موږ له راکړې ده که نه، شیرپو خان خو دغه ځای کې هغه سینجي ته موږ ته وي د سینجي مخې ته دې باقاعده چوکۍ وه خو چا خو پسې منډه ونه واله که نه، چې منډه یې وهلې وه نو دې سیاسي خلکو په مخ څپېړه ده. لکه دې وخت کې په دې صوبه کې د جمعیت علما اسلام حکومت دی، وزیر اعلی هم د هغوی دی، ګورنر هم د هغوی دی. په دې د جمعیت تنظیم نشته په دې تنګي تحصیل مضبوط تنظیم دی چې دې د ډي سي پي راوستی. بالکل ښه مضبوط تنظیم شته. څه ته وایي د ډنډوماره دغې شته، خلک یې دوه کسې خبره مني. د ستاسو د الیکشن کې تا خبره وکړه دا ځل کینډیډیټ هم په 2م نمبر راغلی و، مطلب دا دی د جمعیت کینډیډیټ په 2م نمبر د اسپروشو خلاف د هغوی اواز شته نه د دې چوکۍ دپاره وکړه او د تنګي د ډي سي پي خو ورته زه مثال کوم چې په 3 میاشتو کې هغوی را نه وسته او موږ راوسته. بالکل همداسې د هغې دپاره مو اواز اوچت کو او هغې سره د ګوره یو خدای ښه دی د انسان چې دی دومره دغه دی چې تا چوکۍ راوستوله. دلته تاسو وایئ چې بھائی دا حالات دومره خراب دی چې یو د اکسایز چوکۍ جوړه شوه دې سره به ډېر زیات فرق راشي. او شته صرف کسان راوختل دي، بھائی د ټي ایم ای بلډینګ شته، ایکې وله ځای ورکه، خپل دغه شته، ایون تاڼه کې شته، هر ځای کې ځای وله ورکه چې ورکوي چې کوي. اوس خالد خان راتلونکي الیکشن را روان دی، د خلکو انتخاب د خلکو سوچ څه دی؟ موږ کوم خلکو ته ووټ ورکوو؟ یاره په دې سوشل میډیا مې علم خان کتو هغه د ولی خان دی یو سټیټمنټ دغه په هغې باندې هغه اخبار کې کټینګ راغلی و، هغې وایي وایي که حالات داسې پاتې شو نو اسمبلي به ټول سمګلران قبضه کړي. نو هغه وخت سره خو نه خو حقیقت ته را روان دی. دا ولی خان هغه ټیم کې دغه وخت کې باقاعده زه به تا سره بیا شیر هم کوم په نیوز پیپر کې راغلی و. مطلب هغه ټایم کې مطلب د خلکو د پیسې ریل پیل کو هغې خو په دغه نه دغه کوو، یاره خرچه به نه کوله. مطلب دا دی چې یاره راغې بس تقریر وکړو لا کار وي چې ووټ دې راکړو نو زه به دله کار وکړم. نن هغه شی را روان دی. خو موږ قوم ته دا وایم چې بھائی ښه مراد ته والی شی ته والی ووټ هغه سړي له ورکړې چې کم ګورې ستا ضمیر ویښي، ستا ضمیر ویښي، ستا ماضي کې ازمولي هغه کار کولی شي، د ځان هم تپوس کولی شي، د کار هم کولی شي. دا نه چې ګورې پیسو والا نو دی د سمګلر مثال دا دی چې دی خرڅوي نو دی تا چې
تعالی دغه د کوي نو غون تام چې خرڅوي ستا زمین خرڅوي دلته کې دې ډم کې تام فرسولی شي تا نشي کوي نشي وي چې هر سړی دی او چې پوډري تانې ته ځي او ستا شپارس کوي زه هم جلالت کوي په دغه په شپارس دغه شپارس باندې په دغه دغه باندې د دې او ان شاء الله په شکلاوتي کې به موږ دا دغه کوو چې دا شی به تیزو فعال کوو ته دوی دې کې معاشره کې ستا دغه راشي بالکل دې پرې موږ دا اوس کوشش کړی د پشکلاوتي چې کومه ده ډېر زر ده ګرانو کتونکو لږداره ته په ګوته کې د پشکلاوتي یو ممبر او یو عهدهدار نه د سمګلرانو جنازه نه مړی نه غم خادي او نه چې کوم دی نو په دې کې پرچار کوي نو چې درځي دله نه هسې تصویر وباسئ او د فیسبوک له ورکوي وایي دا د پشکلاوتي ممبر دی د مشر دی نو موږ به پرې درته څه لیکو ولې چې دوی یو وخت کړی دی بالکل موږ هم په سر دا خبره کوو او نور ګوره وخت مختصر دی ډېر ښه خلک لاړل بل استاد چې دی په دې میرآباد کې کوی ډکي کې دی یو ماشوم خولي او تحصیلدار صاحب غزوی دا د ژوند ګوره دغه نور هغه خپله ده کو تاسو وایئ چې موږ به دنیا والو او موږ به دا وکړو ماشوم باندې خدای شته زما ډېر زیات لخپه شو تحصیلدار غزوی یو لږ سات سره دغه مطلب دا دی چې یاره لاړو نو دا د دنیا حل دی موږ وایو چې پیسه نو دا پیسه دغه پیسه باندې به خانه پیسه په دغه به څوک ستا بیا دا دی ګوره ځکه خو ستا جمدیني ډېر خلک په دشمنو ووختل بالکل همداسې روانه ده نور هم روانه ده ستا د معاشرې طبعي هم دا روانه ده چې بی ولې روان دی او نور مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی کې هم دا مدح کېږي چې ستا دغه ماشوم خو مې ته لنډ ووایي چې یاره د دې دغه مرګ لیکلی و بس هغه ځای ته ورسېدو دقلته نه سیکنډ مخکې او نه وروستو ستا وخت برابر کړی چې کومې لیکلي اخرنۍ پوښتنه کوم تاسو خو وکالت هم کوئ په فیلډ هم نظر دی سیاست هم کوئ د آیس نشه یا د سویلر نشه یکدم رازیاته شوله کم وخت کې راله ماضي کې هم کتلې به موږ به یا دا چرس دي دا پوډر دي دا پیل دي علف خان دا دې ته وایي کو خیال تا کړي سلطان عبدالحمید دا دغه د هغه ډرامه دغه وخت هغه مطلب سیزن څوک یې ګوري نه دا د دې عالمي سازشونو والا چې کومې روډ سټایل ورته هغې دغه وایي هغې په ماډرنیزم کې تاله دا شی برابروي چې بی دا ډرګ مافیا ختمېدی نشي دا انټرنیشنل ده خو په خپله علاقه کې ته دا بندولی شي چې ته ول آواز وکړې پخوا به چې چا رشوت لا بل څه غشتون ویره دا بډي خور دی دا دغه دی نن ستا چې ښه ګاډي ښه پیسې به سړی ګوري دا دغه کوي دې کې زمونږ د علما زمونږ د خلکو هم قصور دی موږ ورته دا نه وایو چې مسلمان دپاره دا دنیا ده دا یو جیل دی یو امتحان دی نو دې مومن مسلمان دپاره دا د ټیکوي دا یو جیل دی یو امتحان دی موږ دلته مسافر یو لکه چې څنګه سړی بس ته ولاړي که نه بس ته ولاړي او بس را روان دی یاره زه به ځم پلانکي ځای ته او هغه مسافر ته وګورئ چې ځان له هلته کور هم وایي او ځای هم جوړ کړي او روان دی بس د بس سټاپ باندې نو دا هوښیار دی خو کمعقل دی زمونږ د رسول الله سلام وګوره ته تلې عمرې له تلې دغه له تلې تا کتلي دي تا هر څه کتلي دي چې بی څنګه د هغې ځایونه و دغه و نو موږ به په دغه کامیابي مونو او که نور ته دنیا ته ځې دا خو تاسو ته الله پاک ویلي وایي کو مسلمانان خفه کېدل نه نو ما به د کفارو له چې دی دا پوړی به و د هر څه به مې ولې سرو زر جوړ کړي ځکه چې د هغې د آخرت تمه نشته زمونږ خو د آخرت تمه شته که نه او که نه ته دنیا دپاره وایې د دې ماشوم مثال مې ځکه در کوم چې دا تا وکتو دا دغه ژوند دی او موږ نه به دا ژوند هم چې دی دا زموږ د الله طرفه موږ له یو امانت راکړی دې کې به نه تپوس پوښتنه کوي چې څنګه ستا دا میډیا ده دا چې قبر ته پوښي نو دا به ته ریکارډینګ ولګوي چې بھائی تا څو کړل ماله په دنیا کې تا له مې لاس پیدر کړی وې سترګې وې روغ جوړ وې نو تا څو کړل تا صرف په پیسو باندې ځان ژوند دغه کو حلال ارامه دې نه کېدلی نه دینه به تپوس موږ نه کېږي خو د دې درې شي نه دي یو وایي وستې کېږي یو برایي ونیوې ووینې نو په لاس یې ودروه خو که د لاس وستې نی نو په خولې دغه کا خو د خولې وستې نی نو یې پړه کې ورته ووایه خو د اړه والا دی په خپل ایمان ویریږي دا کم چې ورته اړه کې وایي که نه نو دی د ګورې په خپل ایمان ویریږي نو که د لاس وس زمونږ د حکومت والا دی نو د خولې وس خو مشته که نه چې مونږ خو ته نشاندې وښایو که نه بالکل بالکل ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو ایډوکیټ خالد بختیار خان عمرزی سره هم خبره ترې کولې کوم پشکلاوتي والا خلک ملګري زمونږ ګوري د دوی دغه رایه وه چې زما سرګرمۍ ولې کمې رالې وجه دا وه چې کوم اصلي څیز و هغې نه مونږ په شا شو او مونږ بل طرف ته لاړو حقیقت دی انکار دی نشته
او سره زمانم خو راتلونکي وخت کې پشکلاوتي په 2 کارو باندې کار کوي. د پشکلاوتي ممبر هغه د آیس فروش او سودخورو په لاس خلاف داسې خلک وي چې دې کار خیر کې زمون سره ملګرتیا کوي نو بالکل راتلی شي تاسو ته بغدم ملاویږي او تاسو به د دې سوري لاندې چونکې د الله د رضا دپاره دا کار دی خو نن سبا منافقت دی دا د ګیره به پریښي او په مخامخ پرته لګیا وي او چې اخوا شي که نه نو هغه هم آیس فروش وي. داسې خلک هم پکې ولیدل چې درته به یو ورځ ښیم هغه به په علمو کې ني درته به بالکل ښیم چې دا هم د آیس دنده چلی خو ژوندي پاتې شولې ځکه چې د خلکو دا کم ګینګ او کم سوسونه کم دغه روان دي که نه. برخال د دې دنیا نه تګ دی د خان خبره چې دا مسافره دنیا ده او ځو به تې نو بالکل لا سره ملګرتیا وکړې هغه صرف د الله د رضا دپاره جهاد کېږي نو سبا ستاسو کور ته ستاسو بچو ته دار څه در روان دي او خو نور څه نشی کولی که نه چې د پشکلاوتي والا خلک په دې فیسبوک کې ویني زموږ وټساپ نمبر خو پار سوي موږ ته تصویرونه رالیږي چې شیر کوو چې د دوی دا منافقت خو ختم کړو که نه دا خپل ځان سره خو کولی شو که نه ځکه چې دوی د الله په کتاب لاس یې ښودلی دی چې زه به نه د دوی ډوډۍ خورم نه به یې غم خادي کوم نه بدیله ورځم نه بدیله ورځم دا دوی ویلي دي نو دغه کوی چې به زه ورسره بیا لیکل کوم د پشکلاوتي یو خپل پیج دی چې په هغې ورپسې شیر کوو. خو راځئ په دې کار خیر کې زموږ سره ملګرتیا وکړئ موږ سره ډېر تکړه ملګري دي په سوونو نه په زرګرو دي خو مسله دا ده چې د آیس او سود په ځای چې کوم دی نو هغه لوبه لږه په جرګو شوي وه نو لږ دغه شته دی خو انشاءالله لین ته بیا راولو چې خالد بختیار خان شانتې او داسې نور تکړه ملګري دوباره موږ پکې بیا راولو دا وخت راولو انشاءالله. علم خان یو تا د الیکشن باره کې خبره وکړه د الیکشن باره کې چې هر یو څوک ودرېږي ورته چې بی 400 لو کم از کم د میډیکل کالج ورته دغه وکړه چې بی په نوخار کې میډیکل کالج دی په مردان کې میډیکل کالج دی په ثوابه کې د منشوري څه جوړه کی چې اخر دا 400 والم نور خو تا ته مو وي نمبر پلیټ خوم د 400 هغه باقي کې بنځو او خدای ته وګوره مطلب دا دی چې یاره دا 400 لو واقعي مانو کې کار وکړي نن ته میډیکل کالج نشته لا کالج نشته انجینیرینګ کالج نشته په دا خبره دا 76 سال کې علم کې کله چې دغه خبره پاکستان نه دا پاکستان کې دا تحصیل شاملېدو کنه دا د ټولو نه مالدار ترین تحصیلو ریلوی ټریک دې ته راغلی و پیپر مل دلته و شوګر مل دلته و نو موږ ورته دا وایو چې صاحب حیثیت کسان هم شته چې بی دې دپاره اواز وکړي چې هر څنګه خاص کر جمعیت والا ته وایم چې بی د دې میډیکل کالج دپاره غمو کې چې 400 بچي هم دلته میډیکل کالج ته لاړ شي او ښه وسیر اخبار پکې بالکل بل دا دویم ډیویژن پکار دی دا مطلب دا دی زمونږ ډي ای جي د مردان دی علم کې پکار دی چې 400 نوخار لزان له ډیویژن پکار دی چې څنګه مردان او ثوابه ځان له ډیویژن دی پیښور سره کمشنر زمونږ پیښور کې دی د ریجیم په مردان کې دی ډي ای جي مردان کې دی د نوخار او د 400 ځان له چې دی د پیښور نه جدا شوي دي چې دې ته ډیویژن لحاظ سره پکار دی دی هغه خیر نوخار ته بوزي چې ویکند دی او موږ وایو چې 400 کې خو مضبوط کسان دي چې په ډیویژن 400 خاندان ډېر ښکلې خبرې وکړو ان شاء الله په دویم پروګرام کې په دې باندې خبره کړې کوو په دې اند بوډۍ پی باندې وکړو په دې باندې چې راتلونکي وخت کې چې کنده به صرف په دې سیاسي خلکو ته یو منصوب او سره چې آیس پروشن دام په هغه ټول راولو عوامو ته هم زبتا ته دغه خیمه چې مطلب دا دې لګ ډېره خبره دا چې نالج شته عوامو ته وکیدو چې به تاسو ته تاسو کې وته وای د چارواکو اختیارمنو ده کو چې به دا 400 ته راولې نو دا ته عمر شه دي چې څنګه ستا مونډ ډیم جوړ شو دا ستا پلم په دې با ټول باندې دغه ورکو کیږي نه کیږي خو یو دغه به کیږي نور ځان ته ټول تحریک لبیک به دار سکی ډیر باندې خوشاله وباد